دنیا کی ټول نه لوی نعمت هغه ورولې دی. امام غزالی رحم الله علیه احیاء العلوم والدین کې یو واقعا نقل کړی دا. هغه وی یو قوم زنانه خزي برا جمع کېدی او پوخا به د منګو کې وبوللې. نو زنانه براله سرخه به تا وکړه بوکه به راوچته کړه او لسته شل جنکه به وي اغي واغه غټه سرخه په ټولو منګو کې واړو لولا بړ ګودرنا لسته کاله دا طریقه وشو خلکو برا چلولې دی کې یو ځل داسې وشو چې دی به بوکه ورويشتا نو راسه بچا کټ کړه بوکه به کته پاتې شو دی به تشتار راغون کو. قوم حیران شو داغه وخت بادشاہ له خبر وړو چې جی لس کاله شل کاله مونږ د دې کوی له وبو وړي سمدم اوس چې نوې بوکه ور واچو نو هغه کټ شي ته شرسه بار راشي بیا نوې واچو بیا سکی صدا. بادشاہ ویریدو هغه وی اعلان مقرر کو چې څوک دنه تفشیش تلاړ هغه سړی ته اعلان د انعام ورکم زب لورم ورته ورکم او دومره درهم دینارونه پیسې او 100,000 سپین زربم ورکم. نو دا خبر ډنګېده وی بای دی کوی ته بسوب کو سیار چا ورور د پیسو د پارزان نشو چلے بیچاره کده سو د خو پزان کې څوک نه منډي نوې نکو دا کار. یو سړی وې چې بادشاہ دا کار زکوم زه کوزیګم دی کوی ته معلومات کوم چې ولې دا بوکه کټ کیږي کم شرم اخده دنه خو په یو شرطو ویسه شرطو وای د بار د خو به دا بوکه چانی ولې کنه راسه هغه وته خامخا تاسو را 50 پهلوانانی ویجی دا 50 لري کله سکا خو یو به پکې زما سکر اور خامخای. بادشاہ وته وی لکه ضرور پدې کې سدي رور د صحتمند دور نه د پهلوانان خلکو برسېنی ولي هغه وینا پکار دا چې زما رور بوي اغي وی ټیک ضرور راوستې شو. خلک رال ټول کله په تماشه ده د ځان پر اسه باندې وټړو سخوراک کی ځان سره واغستو لاړو ورکوس شو. د یو تار یاد کو چې دا تار زراخ کم تاسو براسه واپس راکاږي د کوس شو چډیر مزلو کو تیار د خلکو د بیټری نیولې دی هغه کار پرې خو دو ډیر کته کوس شو چې وای قتل یو غټ زناور دولی دو چې دی ویریدو هغه ورو تار پرې دی ورپسې د چې او قتل یو بوډه غټه شادو د دې کوی ویخ کې ناستره او دی چې بوکور ننو کته ځوندین هغه وی کړه د خوراک سدینو یې کټ کی چې وی هورنو نه بیا ته شرسېزي نو هغه چې څنګه بوکی ته خلاړه مول نو د فورن روټه وتونی سره او ګوړه نو هغه شادو ځان سره عادت کړه به وګو تر اوخه جوړه اوس وګو ته چروخه جوړه د تار راخ کو هغه پړې واپس راکاږي نو دار پړې چې وزن زیات دی نو دارور په دې مطمئن دی چې رور خو مشتا کرور را خړلې ونه د پړې بس پک وزن به نه وي پړې راکاږي خو چې کله د کوی خلیل راغې نو سړی خو کته په وګو باندې هغه شادو قوم چې هغه شادو لید نو پړې پرې خودو او غریوال منډه ترل شوی او بادشاہ مګروال تماشګیر خلکم کلیم په منډه نوجوانانم په منډه روان دي وای ناشنا اجدها د اوس بکلی خوري دکټه مې د رور سترګې پټې کړې وې کدار اسه پر एकदम او رور مې دی بلا سره خلکی نو کته چې لاړو نه ډوکې به مات شي او دا د مورانو پيو به وفایده دا خیانت کول نشم. ځکه خلک وایي چې میدان درته د ګټي تاوان جوړ شي دغه ټیم کې بل څوک نه یو تور رور کوي نو هغه ځان کلک کو خو چې پړی پورا راخ کو نه هغه شادو د پوګ کې نو لیوا بس ټک ټیم چې سړیو قتل نو میدان خالی دی تشتور ایسوګ نشتا سپوم منډه کړی د خلکو وایي چې خلکو منډه واري سپین بګي منډه کی چې میدان دک ټیم د رون نه غاړه تاو کړه او پتندی خپل کو او مور په دیوال باندې وته تماشا کولا اک ټیم کې بادشاہ دا ومنلا چې د دنیا هر طاقت به وفا ده د دنیا دوسته به وفا دي د دنیا انعامات به وفا دي د وفا سیس چې په دنیا کې ده اگر ور ولیدا الله د لعنت په هغه خزو باندې وکي چې هغه رونه جنگي ډیرو خزو داسې کړي دي چې ورولې تباہ او برباد کړي خاندانونه تباہ او برباد کړل په توتو مې باندې
ستاسو ډوکی مونږ له ډب راکو زمونږ ډوکی دله ډب ورکو خاوند ته وی چې دا چل کی او رونه په خپلو کې په جنگ کې د تر زامن خپلو کې په جنگ کې ماما زامن پپو زامن رشتہ دار خپلو کې په جنگ کې ویني تویږي او اک خزه بیا دک سه زیړ مخونه ناشتي دا ډېر لوی عظیم جرم دی او الله دا سه جرم نه معاف کوي کمی خزي چې دورونه په جنگ کړل الله به هغه خزل تر هغه مرګ نه راوي تر سوی چې هغه د قوم مخه ته شرمول نه او دا مونږ ولیدل پسترګو باندې په ډیرو کلو علاقو کې چې کمی خزي داسې وي چې هغه سړی جنگوي سړی یو بل پسې تماچې راوالي سړی پکې مرګونه وکي هغه خزونه الله بیا د هغه انتقام اخلي او پس ذلت